دلته د دوی یو دو درې مولیان رااله د وهابیانو او ما ته وی چې تاسو وايي نبی علیہ السلام په مرقد کې ژوند دی ما ویا وی خدای تعالی په درشتمه سپاره کې آخري آیت دا نازل کړي چې انک میت و انهم میتون. دې څه ترجمه ده؟ ما یې ترجمه باندې چې زه پوهې دې نو ما به ګاډي وړي خبرې نه کولې او په ترجمه تر راته کې ما به پوهې زه په ترجمه څه پوهې آیت تا پیش کړی او ترجمه ما نه غواړي ته ووایه چې د دې ترجمه څه ده. وی ترجمه یې دا ده چې یا رسول الله تم مړی او دا خلک مړي خدای وی ته مړی او تاسو ورته ژوندی وایي د قرآن خلاف کوو. ما وی دا آیت دا مقصد دی چې ته مړی او خلک مړي دي ویا مې دا آیت چې نازلې ده په دغه وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندی او کمړی کنه دا یو آیت سره جبرئیل علیہ السلام نه یاد وتلو او رسول د نبی علیہ السلام په قبر نازل کړي دی आवाज ورته کړي چې انک میتون تمړی کنه دی وخت ژوندی وی هغه وخت په ژوندی مې چې تا دا ترجمه وکړه چې د آیت مقصد دا دی چې تمړی تا خو په خدایم دروغ وته په قرآن دیم دروغ وته په ژوندی دی او خدای ورته وی تمړی ژوندی تمړی وي او یا وای چې نه دی وخت کې مړیو او دا آیت رسو پاتې شوی دی په قبر نازل شوی وینو څه مقصد دی؟ مقصد اوس څه بیان ما پوی کړی دی په مقصد توای دا آیت دا مقصد دی چې انک میتون تمړی او خپل وای چې نه دغه وخت کې ژوند دی نو خدای ورته ولې مړی وي هغه مړی دی نه وینه دې نو څه مقصد دی؟ مقصد دا دی علامہ قرطبی تفسیر کې وایي د دې مقصد دا دی انک ستموت وانهم سيموتون یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې څوک نه پاتې کیږي تب هم وفات کیږي او دا خلک هم وفات کیږي. تاسو کې رچا دا عقیده شته چې نبی علیہ السلام باندې اوا تعالی ته قطول چې وفات شوی دی نبی علیہ السلام وفات شوی دی کنه وفات شوی دی نو قرآن دا مقصد دی چې انک میتون ته وفات کیږي. ولی دا موږ د اسرائیل علیہ السلام قصه نه کوو چې راغی ورته روح ته قبض کو دا د مرګ دا قصه چې بیانېږي او خلک ورته جاړي نو خدای وفات دی کنه خلاص شو. دا آیت دا مقصد چې یا رسول الله په مقدس مکه ګورې څوک نه پاتې کیږي ټول وفات کیږي تم وفات شو مرګ پراغه روح ته قبض شو اسرائیل علیہ السلام کروي وکړه جنازې په وشوي لحد کې خدای شه اوس به قرآن نه تپوس کو چې قبر کې کله کې خود د دینه بعد به نبی علیہ السلام ته مړی وایو که ژوندی به وایو. د ټول امت د علماو په دې اتفاق او اجماع ده چې نبی علیہ السلام شهید دی. ولی ځکه د وفات نه 4 کال وړاندې شپږم کال له هجرت باندې د خیبر په غزا کې یو زنانه زهر اچولیو په غوښه کې محبوب علیہ السلام ته ورکړه دا غینه چې یو څو نوړی وکړي غوښه ورته وی چې ما مخره په ما کې زهر ګډ شوی بس کړه خو یو او صحابه کرامو خوړلې و سوار نسیادای هی مبارکان شهیدان شو صدیق اکبر سے هم خوړلې و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم خوړلې و کال په کال به د هغه زهر د لاسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف راکړ د زهر ازنانه راو وخت چې دا کار دی ولی کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی کدا دروغجن پیغمبر نو پرې چې وس ختم شي خلک تخلاص او کرشتینه پیغمبر نو پته ورته ولګي چې پدې کې سشته کنه ما ته پته ولګي چې رښتینه پیغمبر وخت حل درته وی کنه هغه خوشی کړه صحیح ورته ونه هر کال بچا هغه شپې راتلی محبوب علی السلام باندې مر زهر او تاثیر راته او په کوم وخت چې مبارک وفات کیږي د چهارشنبه ورځ بیمار عائشہ بی بی ته کال په کال دا زهر او د خیبر تاثیر به مزم دا ځل بیا را باندې دا زهر او تاثیر راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه زنانه د زهر د وجنه وفات شوه نو د بل د خوانه چې په زهر وفات شي که په مرمۍ ولګي نو دا شهید نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شي کوم نه شهید دی
پدې اتفاق د امت دې چې شهید شوی د زهر د وجنه وفات دی خو داري کې پتوره باندې شهید نه کا پغشي باندې بیا بدی بی دینانو ویلې نبی اسلام بزان د غشي نه خلاص کړي کړه لکه اوس چې د بی دینان وای وی ک نبی اسلام کومک کوله شنو حسنین به د مرګ نه خلاص کړي او حسین ته به د شهادت نه خلاص کړي شهادت په لوی مقام دی او دا لوی مقام شهادت چې کوم دی نو نبی اسلام کو بچی دی قربانی تور کوي چې بچی دی لوی مقام ته ورسي کلم د دې نیک مقام نه نبی اسلام څوک منع کوي نه دا خو موت چې په شهادت خفقي او په خوشحالي نه دې د پاره په تور باندې شهید نه کړي بیا به دینانو ویلې وېدان نشي خلاصول شهیدی کو خود د سي اړه نه شهید کړي مقام د شهادت سره سره نبوت خو د شهادت د مقام نه ډیر اوچت دی او د شهیدانو هغه مقام او خصوصیت هم خدای تعالی ورته قرآن وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو موی پاک دا چا کې چې الله پلار کې شهیدان شي اموات هم اموات چې دوی مړ دي خدای وی د سموای چې دوی مړ دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي زه مسیپاره او تاسو دا غي د ژوندۍ په تفصیل شعور نه لرئ نور وی ژوند دي سالورمہ سپارہ کی تفصیل راضی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا گمان مکوئی پاک داغا چاکی چر اللہ پلار کی شہیدان شد مڑو گمان پہ مکوئی فخلو وینخو عظیم جرم دے چھ مڑے دے او سوچم دا مڑی وربانی مکو چھ گمان دے رانی شی چدا مڑے بل احیاؤن اللہ وی بلکی دی جندی دی عند ربهم یرزقون در رب پنیز دوی تا روزیانی ورکولی شی دوی تا خصوصی روزی مقرر دا اور کول کی خدای تعالی وی چی تب امرے منگا قیدو ساتل چو وفات شوے دے خدای تعالی وی دوی تا مڑی موایا جواندی دی او گمان دا مڑم پی مکوا نو منگ سنیان خدا قرآن خلاف نکو کن نو منگ وی چی مرگ پی باندر آگے وفات شو آگے آیت آگا ترجمہ دا خدای وی مڑی ورطا موایا نو منگ وی مڑی ورطا نوایو اس جواندی دی پخبلو قبرون اوس انبیاء په قبرونو کې څه شی جواب راکړي ژوندۍ په شوق سره جواب راکړي ژوندۍ دوی وی نمړ دي خاورې دي لوټي دي ځان خبرم نه